أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سورة الكهف 42 نمبر آیات. په دې 42 نمبر آیات کې د دغه ظالم چې کوم د اسلام مقابل عقیده لرله، د الله تعالی د وجود عقیده مخالف او د مسلمان سره بحث کا او دغه دنیاوی مال دولت د خپل ځان د کامیابی او د حق پرستی د پاره په دلیل کې پیش کول، او هغه نیک انسان ورته ویلی و چې الله تعالی به د دې جرم په سزا کې د هر څه نه اخلي، او دا عارضی سيزونه باندې دومره غرور او تکبر نه پکار. همدغه شانته کې وشو او احیط او راګیر شو به ثمره میوه د هغې په عذاب کې، د دغه باغ میوه چې کوم ده هغه په عذاب کې راګیر شو. تفسیر عثماني ذکر کړی دی چې د شپې د اسمان نه اور راښکته شو او دا غوڼ باغ یې ورله یره کړو، هېڅ څه پاتې نه شو، وسوځېدو. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. فاصبح نو په وخت سحر کې دی راغی باغ ته، یقلب او مګلی کفیه ورغوي خپل علامه انفق په هغه څه باندې چې خرج کړي فيها په دې کې، ورغوي مګل لاسونه مګل دا کنایه د خفګان او د افسوس او د پښیمانتیا نه چې د دې باغ په آبادولو باندې ما دومره خرچه کړې وه، دومره خوارۍ مې کړې وي او غوڼ وسوځېد او هېڅ دې جوړ نه شو. وهي او دغه باغ خاویة راپرېوتلی و علی عروشها په چتونو خپلو باندې. دغه چې کوم دننه کوم کورونه و د باغ کې دننه هغه کورونه هم داسې و چې بس چتونه لاندې او دیوالونه پې د پاسه او وران پراته و. ویقول او ویل به دې سړي یا لیتنی چې افسوس دې زما دپاره لم اشرک بربي احدا چې ما شریک نه وی نیولی د خپل رب سره هېڅوک. د دې نه پته ولګېده چې دې د خپل جرم قایل شو چې دا عذاب زما د بېدینۍ په وجه باندې راغی. خو لیکن دې ځای کې دغه افسوسونه کول چې که شرک مې نه وی کړی نو ښه به وي، دا فایده نه ورکوي، ځکه چې دغه خفګان په څه وجه باندې دی؟ د باغونو د کورونو د ورانېدلو په سر باندې دی، د اسلام په سر باندې نه دی. دویمه دا ده چې د اسلام دپاره د توحید او د الله تعالی د وحدانیت د وجود اقرار کول دا ضروري شی دی. دا اقرار نه دی کړی، دا خو لا تش افسوس کوي، په خپل پیدو په خپل نقصاناتو باندې افسوس کوي، نو دا د دې لپاره فایدهمند نه دی. اوس مخکې نه دا خبره کوله چې زما سره ډله ده او ډېره قوي ډله ده، اوچته ډله ده. مسلمان ته یې ویلو چې دغه ستانه په دې وجه م بهتره یم، ډله مې اوچته ده، مجلس مې خپل مې بهتره دی، یوازې نه یم. نو الله تعالی د هغې جواب کوي ولم تکن له فئة ینصرونه من دون الله. او بیا نه وه ډله چې د ده امداد یې کړی وی من دون الله، د الله نه بغیر. هغه ډلې بیا نه شو کولی، الله تعالی دا اور یې بند کړی وی او دا باغ یې محفوظ کړی وی. وما كان منتصرا او نو دا په خپله باندې انتقام اخیستونکی، په خپله هم د الله تعالی نه انتقام نشي اخیستی چې زما باغ ته ونیسوي، دا زور یې هم نه. هنالک الولایة لله الحق. دغلته کې ښکاره شو اختیار د الله تعالی چې په حق باندې دی، یعنی د کافر هم ومنله چې او اختیارمن الله تعالی د ټول اختیار د الله تعالی سره دی، ټول نظام د الله تعالی سره دی، او زمونږ دغه عارضي اختیارات ناکافي دي، فایدې نشته لري. دغه خبره ظاهر شوه، کافر هم ومنله. هو دغه الله تعالی خیر ډېر غوره دی ثوابا په بدله کې، د نیکو اعمالو بدلې الله تعالی بهترینې ورکوي. و خیر او ډېر غوره دی عقبا په انجام کې. انجام نه مراد دنیاوي انجامونه دي، نو په دنیا کې هم د اعمالو انجام د الله تعالی باندې بهتر دی. ظالم ته د ظلم سزا میلاویږي او دیندار ته د خپل نیکو بدلې میلاویږي. د الله تعالی د آخرت بدلې چې کومې ورکوي او په دنیا کې چې د اعمالو کم انجام دی، دغه دواړه اعتبار سره الله تعالی نظام ډېر بهترین نظام دی. انجام یې هم بهتر دی، د انجام په اعتبار سره هم بهتر دی او د بدلې په اعتبار سره هم الله تعالی ډېر بهتر ذات دی. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. بیان کړي خلکو ته مثال د ژوند د دنیا. مخکې نه دغه کافر او د مسلمان احوال تیر شو، دا مضمون روان دی د مخکې نه چې د دنیا سره ډه تړل او خپل تمام مهنت او صلاحیت د دنیا نه قربانول د بېوقوفتیا ده، د صحیح کار نه دی. دنیا بس دومره راوګټه چې بس ستا غټ ضرورت پې پوره شي،
او اصل خواري او مهنت د دین لپاره وقف کړه. ځکه نیک اعمال هغه څیزونه دي چې مستقیم تاسو سره ملګرتیا کوي په هر ځای کې، په هر ځای کې دې پکاريږي. او دنیاوي څیزونه د یو ځای پورې بر سره کار ورکړي خو بیا دا سټاپ کیږي، مخکې نه چلیږي، ودرېږي. دې مضمون ته تزهید عن الدنیا ویل کېږي چې دنیا سره مینه مه کوه. دغه واقعات مخکې تېره شوله د مثال په طور باندې. او دې ذکر کې د یو عام مضمون ذکر کېږي د دنیاوي ژوند، او دغه مسله ذکر کېږي چې په خپل ځوانۍ باندې، په خپل قوت باندې، په خپل ډله ټپله باندې او په دنیاوي ظاهري وسایل باندې هیڅ اعتماد مه کوئ. دغه مثال الله تعالی بیانوي چې واضرب لهم بیان کوي مثال الحیات الدنیا، مثال د ژوند د دنیا چې کله پر دنیا کې خلک په ترقې باندې مخکې لاړ شي او بیا بیرته سمره پر یوس باندې بیرته روان شي. وای کما ان بشان د وبو دی هغه وبو دی انزلناه چې موږ نازلو د اسمان، من السماء د اسمان طرف، فاختلط به نبات الارض، نو ګډ وډ را زرغون شي په دغه وبو باندې بوټي د ځمکې، اسمان نو بر اوريږي په هغه په سره ګډ وډ بوټي، یعنی هر قسم بوټي، یو قسم نه، دا هر قسم بوټي د ځمکې نه را زرغون شي او ټول ځمکه تکش نشي د پسالي په موسم کې خيسته ښکاري. بیا لږ وخت تیر شي د اړه پورې واخله، فاصبح حشيما تزروه الرياح، بیا وګرځيږي حشيما وچ، دغه ټول بوټي واخه غياګانې سبزيانې واخه دا وچ، تزروه الرياح چې الوزي دې لره هواګانې به هواګانې وړي، لکه وخت بعد بیا هواګانې وړي اسی خشاکو خزرې دې جوړي شي، هیڅ شی به نه. دغه حال د انسان د ژوند دی. اول انسان کمزور دنیا تراشي، مثال د هغه تیغي چې د بوټي د هغه تیغي چې په کې دي ماتيږي، ختميږي، نه سنابود کیږي. نو ادر ماشوم د وړکوالي د ماشوموالي مثال واخله، دغه نه بعد رورو د مضبوطیږي، څنګه چې د پسر تنه رورو مضبوطیږي، لسه د ماشوم رورو غټيږي مضبوطیږي، بیا ځواني ته ورسیږي، ځواني کې د ډېر په غرور او په تکبر سره راشي. او دغه نه بعد لږ وخت چې بس پسر وګیره کې سپین یخته شروع شي، زوال طرف روان شي، او لږ وخت بعد بس به اعلان وشي وفات شي. دغه د انسان د ژوند احوال دی، د ژوندۍ احوال دی. نو دې ژوند پورې دومره غاړه تړل چې د الله تعالی د نافرمانی نه پسې ورتیر شي، ګناه او ثواب نه پکې ورتیر شي، جایز ناجایز نه پکې ورتیر شي، د انتهایی جهالت او بیوقفتیا راځي. دا ژوند سم مستقل شي نه، دا عارضی شي دی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال او زامن د خایس د ژوند د دنیا دی. خلک ټول ژوند د زامنونو قرباني هغه لګټي وټي کوي، او د مال نه قرباني مال راجمه کوي، ټول مهنت مال ته اب زامنو باندې بسي، ټول نظر په دې باندې. نو د گمراهۍ جو څومره اسباب دي، نو خلک گمراهیان کوي، حرام کوي، ناجایز کوي، ظلمونه زیاتی کوي، هم دغه مقصد دي چې بس زامن وي، مالدار وي، او دغه شاندګي خړې پیسې او مال وي. الله تعالی دا غي مثال ذکر کوي چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال او زامن دا سامان دا خایس د ژوند د دنیا دی. په دنیا کې صحت پورې پکار راځي، سړی په ډېر دروغ ښکاریږي، خو اخوا چې کله دې مړ شي بیا پکار نه راځي. او په دنیا کې هم د زوال سره مخامخ کېږي، مخکې بل مثال تیر شو، لیکن دغه زوال څخه مخامخ نم شي ستا په ژوند کې، لیکن د مرګ پورې د مرګ نه خو پکار باندې بالکل نه راځي. والباقیات الصالحات، هغه باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال خیر ډېر غوره دي عند ربک، ستا د رب په نسبت باندې، ثوابا په بدله کې، و خیر ډېر غوره دي عملا په امید کې. کته مو امید ساتي او غوره بدله غواړي، نو غوره بدله خو امید د نیکو اعمالو کې دي شي، د بکار راځي د دین امید هم صحیح دی او ردی بدله هم ډېره بهترینه ده. باقی د زامنو نه تمه کول او د مال نه تمه کول د بیو اختیار د بکار باندې ناراضي. د باقیات الصالحات باره کې د ابن عباس رضی الله عنهما یو قول، د امام مجاهد رحمه الله قول، هغه دا دی چې یو حدیث په بنیاد باندې دی وایي چې د باقیات الصالحات باره کې د نبی علیه السلام نه تپوس وشي داسې شی دی. نبی علیه السلام ورته یو کلمه وښودله چې بس دا باقیات الصالحات دی، چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم. نو بده وجه باندې د امام مجاهد رحمه الله چې کوم مشهور مفسر دی، او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول دا دی چې باقیات الصالحات هم دغه کلمه ویل او د دې فائدہ ډېره زیاته ده، کوم چې په حدیث کې په تفصیل سره ذکر شوی ده. لیکن د نور مفسرینو او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم دویم قول هم دا دی
چې باقیات الصالحات د مخکې نه چې کوم مضمون روان دي نغې نام اندازه لګي چې د دې نه مراد نیک اعمال دي پنځه وخته منځونه تمام نیک اعمال او ورسره دغه کلمه هم چې دا ټول لجمع کی نو دا باقیات الصالحات دي هغه نیک اعمال چې دا باقی دي او د انسان مستقل پکاريږي د سلانو وایا چې باقیات الصالحات ټول نیک اعمال ته مراد دي کداغه کلمه وي هم ټیک د نور اسکار کې تلاوت کې کفاره زموږ کې حج زکات عمره هر څه بده کې شامل دي نو دغه نیک اعمال چې کوم دي نو دا غوړه دي ستاسو طرف په نسبت باندې په بدله کې دې بدله بهتري نه او دغه شان وخير عمل او دا ډېر غوړه دي په امید کې د دې امید هم بهتره ده یعنی ختمه ته پکار ده د اعمالونه تم په اعتبار سره هم د خصيزونه دي نو دا ترغیب شو اعمال صالحه او نیک اعمال ته چې نیک اعمال صالح اعمال ته اهمیت ورکول پکار دي او هم دغه پکاريږي او دغه د هم زیات ضرورت انسان پیخيږي د معراج په واقعه کې نبی عليه السلام په یو ځای کې به ابراهيم عليه السلام باندې تیر شو ابراهيم عليه السلام سره ملاقات وشو نو ابراهيم عليه السلام سره کله خبرې اترې وشو نو ورته ویل چې کله واپس دنیا ته لاړل امت ته زما دا پیغام ورسې چې د جنت زمکه ډیره پراخه ده او کولاو زمکه ده لیکن دا زمکه شړه زمکه ده دا به آبادی کې ستاسو اعمال باندې او کبه دې کې بنگلې جوړیږي کبه دې کې ونی لګي د ستاسو اعمال په وجه باندې بلګي په خپل باندې پکې نشته دا شړلې او بده کې لا حول ولا قوه الا بالله په وجه باندې یو ورنه علیږي څومره اسکار چې دغه په وجه باندې با لا حول ولا قوه الا بالله په وجه باندې بده کې یو کجوره یو ورنه علیږي نو لہذا د اسکار پابندي وکي او د اهتمام وکي ځکه البته بیا په قیامت کې اسکار کول سره دا ونی نه لګي نو هغه لپاره زه چې کوم دینه دنیا ده بیا بل روایت کې چې ځینې مفسرین د باقیات الصالحات تعریف په نیکو لونو سره هم کړی دی چې کوم لونه نیکی دیندار او د هغه تایید چې کوم دی د یو حدیث مبارک نه هم معلومیږي نبی علیہ السلام د معراج په واقعه کې یو حالت د سوري ده نبی علیہ السلام یې په ځای باندې تیر شو یو سړی و جګه ګناګار سړی او د جهنم په سره بارک وشول چې جهنم ته واچوي فرشتو دی ونه جهنم ته اوټ د اسګس ډیر چغه وهلي پریاد وکاو چې په دې مینس کې ردی سړی ګڼې لونه وغیرہ اغراله او د خپل پلار په ریټینګ ون خطلې ول تعالی ته پریاد شروع کو چې دې پلار موږ سره ډېر خېګړې کړلې موږ سره ډېر احسانات کړلې زموږ په تربيت پرورش کې ډېر مهنت کړې دي اگر که په خپل باندې د ګناونه هم کړې دي لیکن زموږ بچپن کې ډېر خواري کړې ده او تا موږ بخلیو چې موږ دې بخلیو نو زموږ د سوال هم قبول کړي زموږ د پلار د معاف کړي نبی عليه السلام وجه د غلونو په پریاد په واجب باندې او د غپلار یې نه پرې خو دو په دې وجه باندې الله تعالی بس حکم صادر کړي چې دغه نیکانو لونه په وجه باندې هم د سړی د جنت ته لاړ چې د جنت ته لاړ نو د ځینو مفسرینو رائے دا هم دا دریم قول دی چې د دې نه مراد نیک لونه دي چې کم دینداري او د شریعت موافق ژوند تر کړي الله تعالی بخلی بس دا باقیات الصالحات دې کس په کار باندې براشي ويوم نصير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا د دنیا کمزوري او د هغې د زوال بس روان دي چې دنیا کمزوري شي دې باندې زوال راتلونکي دي که څومره ترقیب مګي څومره تاسو دې ترقیب یې نه وسایل تاسو مخې ته روان دي لیکن یو ورځ به دې باندې روانه ده چې تمام وسایل خو پرې دا چې د غرب د ځمکې په مخ باندې دا ونی غرونه به هم وال وزیدا به ختم شي هیڅ په پاتې نشي نو بده پانه سس بس تمره لګیدل د به وقفتیا شو الله تعالی یوم بهغه ورځ باندې نو سیر الجبال چې من بوال وز غرونه سود نه باکه براش چې دا دند شوی مالو چې په شانت کې بدا غرونه الوزي وتر الارض تبين ازمکه بارزتان یو کولاو میدان خالی میدان د دې نه بزمکی کورونه بنگلې ونی باغونه هر څه ختم شي او کولا وډاګه په پاتې شي وحشرناهم براجم کو داخلك فلم نغادر منهم احدا من بن پرې د دوی نه هیڅ یو کس چې موږ پاتې کو او د میدان محشر ته حاضر نه کو د حساب لپاره پیشي ونشي دا چې اسره به پاتې نشي دا چې اسره هم پرې دونو دینه پته ولګي چې هر سړی به حساب ته پیش کیږي اسره د حساب نه غیب کېدی پناه کېدی نشي او دنیوي نظام نه راځي به ځکه جوړه مکبر ځکه تخفیف بس لاړ شي د سینه ده بلکې هر کس برابر کېږي د الله تعالی مخه وعرضوا او داخلك بپیش على ربك ساربت صفا صفونه رب مخه ته صفونه ودرېږي تفسیر عثماني د یو حدیث په حواله سره لیکلی دی
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به 120 صفونه ولاړ غړ صفونه 120 د میدان محشر یو کولا وډاګه به میدان اوارز مکه به په دې کې به 120 صفونه خلک ودرېږي په دې 120 صفونو کې اتیا صفونه د دې امت دي باقي صالح صفونه د دې نور امتونو جمع کیږي الله تعالی ورته وی لقد جئتمونا یقینا تاسو مونږ ته راغلی کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وای تاسو اول مره په اول ځل باندې اول ځل باندې انسان پیدا شي نه کپڑے لري نو سره پیسې نه پیزار لري هیڅ نه ایو مجبور انساني نو دغه شان د تاسو د اقا شکل کې بیا مخ ته راغلی دوباره پیدا کړی نبی علیہ السلام یو خطبه کې دا هم ویل چې قیامت به ورځ خلک را پیدا شي قبرون نه راوځي دا بخپیا بلخپی پیزار به نه کپڑے به نه مکمل بلغړي او په دې ټیم کې چې اول نمبر کپڑے چاته ملاويږي د ابراهيم عليه السلام نو عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی عليه السلام نه تاسو کې چې تخ بنارینم پکې زنانه بم پکې آیا دی به یو بل ته ګوري کنه به ګوري نبی عليه السلام ورته وی جناب خلق به دومره لوی hebat کې بختای چې څوک کتو ته نه جوړيږي د ټولو سر کې په اسمان طرف ته د hebat نه بلیونی اچا پام کېږي چاته نو فل ځان ته به هم نخيار کېږي د hebat ته وجنه نو چې کله کپڑے په زار نه لري نو مال دولت به کم ځکین کی اولاد به کم ځکین کی په کار راشي نو دغه د دنیا بے ثباتی ذکر کیږي چې د دنیا انتهایی او زری په زوال شز دی د معنی زوال راتلون کې دی او د قائم او دائم شي نه دی لہذا ردین خپل قیمتي ژوندۍ قربانول چې کم د نیکو اعمالو لپاره ده نو د قربانول سپکار نه لري صحیح نه دی الله تعالی وجه کړه داخله زمو سره مخامخ شي نو الله تعالی ورته وای کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ تاسو پیدا کړی او امارته باور زربانی بل زعمتم بلکې تاسو دا ګمانم کاو الا نجعل لكم موعدا چې موږ نه د مقرر کړی تاسو د پاره یو نیټه دوباره ژوند کېدو د کافرانو ته ویل شي کوم خلک د قیامت امید نشته قیامت نه مانی او دا یو اسی قصه غني هغه خلکو ته ویل شي تاسو هغه خلک یې چې خیال هم دا وجه دوباره ژوندون د پاره الله تعالی ټیم نه مقرر کړی دوباره ژوندون غني نشته اوس تاسو په خپل سترګو باندې ولې د رښتا کنهشته ووزع الكتاب او کې به خودشي کتاب نه مراد عمل نامه ده چرته به کې خودشي د نور احادیث مبارکاونه معلومیږي چې د نیکانو په خیلاس کې به کې خودشي د بدانغه په ګسلاس کې خودشي عمل نامه باور پېشي او د قران د نور آیاتونو دا هم معلومیږي چې منشور د عمل نامه کولا براوړل شي د ټول حساب به کې راړولې چې دا واله د زګین مخ کې ګوره او په دې ورځ باندې به هر سړی لوستل هم کولای شي په دې کې ان پړوالي خبره نه جرس په لیکل نه پويګم دا عمل نامه چاله وړل پکار دي چې په کې لیکل د سی بام نه هر سړی خپل عمل نامه باندې هم د سی پويږي نو الله تعالی ووزع الكتاب کې به خو د شي عمل نامه د دې په لاسونو کې فتر المجرمین تبین مجرمان خلق چې کوم جرمونه ګناوونه د اسلام سره دښمنیان کړي دي مشفقین دی به یریږي مما د هغه سنه فيه چې په عمل نامه کې دي عمل نامه کې چې کوم څه لیکتي د دې سزا به لیکل شوی عمل به لیکل شوی دا عمل دی کړی د سزا به لیکل شوی سزا یې ده یعنی جرم او دفعه دوانه به لیکي التکی نو د چې کله خپل جرمونو ته وګوري خپل دفعات ته وګوري او ډېر hebat کې براشي ويقولون وایب یا ویلتنا ای افسوس دې زما د پاره مال حاضر کتابي سوجر دې عمل نامې د پاره لا یغادر چې نه د پر خودلی صغیرتن وړه ګنا ولا کبیرتن او نه غټه ګنا الا احصاها مگر ټول شمارل دي هیڅ شی د پاتې شوی نه وړي خبرې موږ بل د کچې خبرې دا غیم شمارل دي غټ ګناونه به هم لیکل دي هیڅ شی د پاتې شوی نه ووجدوا او دی بیامونی ما حغس عملو جدی کړی دي حاضر ولا يظلم ربك احد او ظلم نکي رب ستا به یو کس باندې نو دا به د بل خبره شو چې ظالمانو د پاره مزید د hebat د یری خبره ده نیکانو د پاره د امید خبره ده هغه د چاله تعالی به اچ باندې ظلم نه کوي که چا نیک اعمال کړل د خپل شرایط سره الله تعالی ولا ځای کینا او که چا بد کارونه کړی دي نو الله تعالی ته معلوم دي هغه ته الله تعالی نه یریږي نه دغه څنګه چې ظلم کم کړل سزا ته ډیر نه ورکړي کیږي که چا نیک اعمال ډیر کړلی نو نیکو بدلو ته کم نه ملایويږي دا د انصاف او د عادل خبره ده نو الله تعالی به هیڅ باندې ظلم نه کوي